زما عزتمندو، زه به تاسو ته یوه وړه غوندې واقعه چې د نبي علیه السلام سره زمونږ د علماء دیوبند څومره مینه محبت و. په نبي علیه السلام به ځان څومره قرباناو. د نبي علیه السلام د یو سنت به څومره خیال ساتو. د مولانا موسی خان البازی رحمه الله په باره کې راځي، د هغې زوی چې کوم دی د هغه په تاریخ کې دا یوه واقعه لیکلې ده. فرمایي چې زما پلار سره مونږ هم د حج د ادا کولو دپاره مدینې ته لاړو. د حرمین شریفینو په خوا کې چې کوم دی د حج د ادا کولو دپاره مونږ هلته په یو ځای کې وو، حج له تلي وو او خپل اهل او عیال لا سره ټول راسو. په دې کې چې کوم دی مولانا سید احمد خان چې په هغه وخت کې د تبلیغي جماعت د ریوند امیر و، وی هغه ته پته ولګېده چې مولانا موسی خان البازی رحمه الله دلته چرته دی. نو د هغه سره زمونږ ملاقات وشو او هغه ورله په خپل کوم ځای کې چې فایده کېدو په هغه ځای باندې ولې د روټۍ دعوت وکړو پوره زمونږ کور خلکو له او موسی زمونږ والد محترم صاحب له. وای په دې کې چې کله مونږ هلته لاړو د مولانا سید احمد خان کور ته، نو بیا چې کوم دی په دې کې یو کس راغی او زما د پلار خواته چې کوم دی د موسی خان البازی رحمه الله خواته په یو ښایسته په یو ناشنا انداز باندې نږدې قریب ډېر زیات نږدې کېناستو او چې وی کله کېناستو سلام کلام یې وکړو، نو د هغې نه بعد په یو ښایسته انداز باندې په یو عجزانه انداز باندې زما والد محترم صاحب ته وویل چې مات معاف که. وی زما والد محترم صاحب داسې ناشنا هم وګڼله، داسې تعجب یې هم وکړو چې د دې کس سره زما مخکې نه ملاقات نه دی شوی، نو زما څنګه زه دته داسې معافي وکړم او دا څنګه زما نه داسې معافي غواړي. نو د هغه رسې په تعجب کې شو، خو ده بیا بار اصرار کاو چې ما معاف که. هغه ورته ویل چې څه چل شوی آخر راته ووایه معاف به دې کړم. ویل چې نه ته مې فعلا معاف که، نو بیا به د هغې نه بعد تاته زه ویم. خو بس په هغه یو ښایسته انداز باندې په خپل لب و لهجه باندې چې کوم دی هغه ته معافي وکړه. نو بیا چې کوم دی هغه نه تپوس کوي اوس راته ووایه وایي څه چل شوی دی. دا چې کوم دی د دغه حرمین شریفینو خوا کې چې کوم دی اوسېدو، دا د هغه ځای باشنده و، دا د هغه ځای اوسېدونکی و. تپوس ترې کوي وایي صاحب د دې نه مخکې زه د خپلو ملګرو سره به ناست پاست وم او ستا په باره کې به دې مونږ ډېرې خبرې ستا په باره کې به ډېرې قصې کولې. نو وایي زما ستا چې کوم دی د ملاقات ډېره زیاته تمنا کوله. و یو کرتې ته په حرمین شریفینو کې په نپلو باندې ولاړو، ما ته یو ملګري اشاره وکړه چې دا هغه کس دی. وایي ما چې تا ته وکتل ستا حلیې ته ما وکتل، نو د ملاقات نه بغیر زه د هغه ځای نه روان شوم، ځکه چې زما په زړه کې ستا یو داسې تصور قایم شوی چې ما وویل چې پوره پخوانۍ کپړې به اغوستې، شلېدلې کپړې به د ملنګ په شان کس به، ځکه چې هغه کمې خبرې اترې ما اورېدلې، نو دا زما په ذهن کې جوړ شوي. خو چې کله ما ستا حلیه ولیده هغه د دې نه هټ کر وه، هغه د دې نه بدل وه، نو زه ستا د ملاقات نه بغیر لاړم او واپس شو، ستا سره ما ملاقات ونه کړو. وایي چې څه شپه شوه او زه کله پرېوتم، نو نبي علیه السلام هغه ماله په خوب کې راغی او رانه تپوس کوي. عزتمندو دې خبرې ته توجه وکړو، په خبره باندې ځان پوهو. نبي علیه السلام ما سره په خوب کې ملاقات وشو او نبي علیه السلام ډېر زیات غصه دی، د ډېرې غصې په حالات کې دی. ما ورته ویل چې صاحب زما نه کومه داسې غلطي شوي چې تاسو غصه یې. وی نبی علیه السلام راته وویل چې تا د موسی په باره کې چې کومه بدګماني ساتلې ده، نو فوراً چې کوم دی زمونږ د مدینې نه وځه، فوراً زمونږ د مدینې نه وځه. تا چې د موسی خان البازی رحمه الله په خپل ذهن کې کومه بدګماني د هغه دپاره ساتلې ده، نو لہذا
ته فورا زمونږ ته مدینې نه وځه. وایي زه چې کوم دی ډېر زیات په دې خوب کې کس وایي زه په دې خوب کې ډېر زیات ویرېدم. وایي ما په ټیم کې په هغه ساعت د نبي علیه الصلاة وسلام نه معافي وغوښته، خو نبي علیه الصلاة وسلام راته وفرمایل چې د هغه پورې دي زه نه معاف کوم تر څو پورې دي چې د موسی نه معافي نه یې غوښتلې، یعنې د موسی خان البازي رحمه الله نه دې معافي نه یې غوښتلې. نو وایي کله چې زه د خوب نه رابېدار شوم مسلسل زه په تاپسې ګرځېدم دا یو څو ورځې، خو بس اتفاقا دلته ملاقات وشو. نو هغه خو موسی خان البازي رحمه الله خو هغه کس معاف کو، خو چې موسی خان البازي رحمه الله وایي چې دا واقع واورېد د خپل زوی دا خبره لیکي، وایي دومره ډېر زیات یې وجړل چې د حد نه سوا یې وجړل. عزتمندو دا زمونږ د علماء دیوبند د نبي علیه الصلاة والسلام سره دومره مینه محبت دی چې نبي علیه الصلاة والسلام یو کس داسې وایي چې ورشه اول د هغه نه معافي وغواړه نو زه به دې معاف کوم. د علماء دیوبند د یو فرد په باره کې بدګماني کول چې د هغه په باره کې بدګماني وکړه، د نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه وفرمیل چې لاړ چې اول د موسی نه معافي وغواړه نو زه به دې معاف کوم. نو عزتمندو ما ته هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې محبت وساتو چې الله تعالی ما ته هم دا مقام